حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرکزو اواکیوم په درس کې بیانې چې یو مشر ته وی اقامت کو کنا د په مصلو لاړې اقامت کو اور ته وی چې دا کچا کار می چرته نه وکړي هغه تاریخ وګورا او نن تاریخ وګورا دا غي هغه مهنتونه دا غي کوششونه چې د پښتون بچي هغه قرآن ته ناست دي هغه درسونه کوي نارینه درسونه کوي زنانه درسونه کوي دا عظیم استای هغه کوششونه دي الله رب العزت دې زموږ د ټولو شيوخو چې سور او بادشي دي دا غي قبرونه منور کی او چې څومره ژوند دي الله رب العزت دی ولا عمر دراز نصیب کی الله دی ول عمر کی برکت واچي علم کی دی ولا الله برکت واچي او د دې دا سورته همیشه زموږ په سرونو باندې الله لري په دې جمعات کې زموږ حقوق ملګری معاذ چې د یمان شهید آغا ډېر نږدې ملګری او دواړه یو ځای ګرځیدل سبق لوم یو ځای تلل راتلل هغه دلته درس کو هغه مهنت کړو درس اختتام تر رسیدلو هغه سره په درس کې شپاړس کسان چې هغه په باقاعده ناشتو نور کسان هغه علاوه د دین دي کورونو کې زنانه د دین علاوه دي حضرت عمر ارسلان منگل عبدالرحمن افضل وصال گل حسین امزا اشفاق شفیق وکاس د دې جماعت امام استاد سعد کاری سے یمان حسن لالا او علی شاہ اجی سے الله رب العزت دې ټول لا ډیر اجر ورکي او الله رب العزت دې ول نورم توفیق ورکي چې بیام کینی او دا سلسلات نم منقطع گئی نه پرېږدي او چې کم تیر درس کې نو شریک هغه په خدمت کې هم درخواست دی چې هغه راتلون کې درس چې کم شروع کیږي چې کې خامخای سوالی ما وخت لګ ډیر واس ما پی واړم دې پروګرام لا زمون امیر محترم د جماعت اشاعت توحید و سنت حضرت العلامہ مولانا محمد طیب دایری دامت برکاتهم تشریف راوړل سره د ډیرو مصروفیاتونه هغه زمونږه د ملګرو دومره خیال ساتي چې په یو وینا باندې هغه زمونږه درخواست قبول کړي او هغه ټیمو باسي پروګرامونه مخکې لوستو کې موږ له وخت راکې موږ دا ډېر زیات مشکور یو او دعا کوو چې الله رب العزت دې روغ صحت ولور کړي او دا شان دې الله رب العزت هغه زمون پروګرامونو لا حاضری کوي چې هغه زمون پروګرامونو د حاضریږي چې زمون حوصله افزای کیږي ما درې صورتونه پریبو دي اخیری ان شاء الله اوس په مولانا سے بیان کوي ټولو په خدمت کې زما درخواست دی چې څوک بهر ګرځي یا څوک کورونو کې زنانه دي چې هغه وکی دي غلی کینی او د ثواب کې ټول شریک شي نو زه دعوت ورکوم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم حاضرین مسلمانانو ورونو زما عزیزانو خپلوانو دار سنا مخی زتا سلام مبارکی در کوم چنن تاسو دا اللہ کتاب آخر تا رسول دا اللہ خبر دا اللہ کلام اوم دا اولنا تر آخرہ پورے ہوئے اللہ جس خبر انبیاء علیہ السلام تکڑی سخبر اللہ مخبلو محبوبانو تکڑی دی سخبر اللہ اخبلو دشمنانو بارکی کڑی دی سخبر اللہ دی ارولو دپارا اوساد خوشحالولو دپارا کڑی دی سخبر اللہ دی دنیا او سخبر اللہ دی آخرت دپارا کڑی دی دسا اللہ ویلی دی چاگا وکئی او دسای ویلی دی چاگا مکوئی سخبر اللہ ویلی دی چھ بدی گستا کامیابی دا نجات دے او سخبر اللہ ویلی دی چھ داونکی کدی اکڑے نستا نقصان دے اللہ رض زمانگ دا جوان سرا چھ سر تڑلی دی نو اغار سا اللہ رب العزت بدی خپل کتاب کی ہوئے سورہ خوش قسمت دی آکسان چاہی آٹولی خبری واوری دی آٹولی خبری ہوئی آٹولی خبری باندی زان پوکا اللہ دی دا دی پارا ذریعہ دی نجات کو گرزئی اور اللہ دی کامیابی ذریعہ کو گرزئی. قانون دا دے چواتو والا خرسون کے پیولار باندی تیر شی نو باغا لار باندی خوشبوئی اور جسو گاغا پس روانی نو اگوئی دے سڑی سا آتر دی یہ سڑی آتر لگولی دی سپرے کڑے خوشبوئی لگولی دا زکر آغل وجنا شاعت آغا لارا کی خوشبوئی نو کلا چه او اتار پہ او لارا باندی تیر شی او لارا کی خوشبوئی نو بکم لارا باندی چلا اللہ کتاب راغلے کمزائی کے چدا اللہ کتاب ویلشی کما سینہ کی چدا اللہ کتابی نکمی خلینا چدا اللہ کتاب ویلشی نو داغا خلی داغا سینے داغا زائو داغا
مقام بسور لوی حیثیتی قرآن کریم دا لوی محفوظ کے پروتو چاہتے پتہ نوا اللہ دے لوی محفوظ نا عالم غیب نا عالم شہادت تا پا یو ظل باندې راولے گو او بیاد عالم شہادت نا جبریل امین تبا اللہ حکم کو چھتا آیاتنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہوسا نو اغبر آرلو نبی علیہ السلام تبیوی او نبی علیہ السلام بیا خلق تا صحابہ کرام تبی او چاپ پا چمڑا لکا او چاپ پا کہا قرآن کریم دا عالم غیب نا عالم شہادت تا پا یو ذر راگے نو اشفا دو رمضان میاش وائی پا رمضان پا میاش کے پاخری لس رزو کی یو شفا آشفی دا اللہ دورا مقام و حیثیت ورکو چدا یویش بھی عبادت نظر میاشو دا عبادت تا اللہ بہتر کردو خیر من الف شہر اللہ دا یویش بھی عبادت نظر میاشو دا عبادت تا بہتر شو شپی غطولی دا اللہ وی او یو شانوی خدا شمیل مقام حیثیت ورک دی وجنا چپداش باندے اللہ قرآن دا عالم غیب نا عالم شہادت ترالے گلے ہو چاش بھی سرا دی چراغی پہ کسی کمال نو خدا غی دورا مقام حیثیت شو جسول دا اللہ کتاب ہوئی نداغ بسور علوی مقامی اور جگہ میں خلین دا اللہ کتاب علشی دو چاہ تعلق دا اللہ دا کتاب سرراشی نداغ مقام او داغ حیثیت اگر اللہ تا معلوم دے چاہ بسور رہی او داغ حیثیت بسی دو دینا زیاد حیثیت بل سکے دیشی چاہو سڑے موس گئی نفل گئی حج گئی خیرات گئی لائی عجر و ثواب اغترسی خدا سی او عمل چیو تن عمل گئی او داغی پوج داغ برا او داغ خطا داغ متعلقین اگر طول تا مقام و حیثیت رسی نو دا قرآن کریم ذکر دا قرآن کریم رینادا سورہ مومن کے اللہ ذکر گئی چکم ملائک دا عرض چار چاپیر اولاد دی عرض رب العزتی اچھت کرے نو اگئی دعاگان غواری الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم اغیو یا اللہ چستاد لار تابیشو دو قرآن تابیشو نوائی دے جہنم نا اساتا بسام لار اگئی مضبوط کا او بیا آواز اگئی لنا دا اگئی مورا پلار لدعا غواری دا اگئی اولاد لدعا غواری دا اگئی بی بیانو لدعا غواری او کخضا قرآن وی نو دا اگئی خاون لدعا غواری عمل یو تن کئی خدا غیو تن پا عمل باندے بر لم دعا غواری او خط لم دعا غواری او داغ متعلقین لم دعا غواری دا قرآن فائدہ دا قرآن اثر دے بیا دی قرآن کے اللہ منتا
خبرې ډېرې اهمې کړي یو دا چې موږ ته زمونږه د تعلق زمونږ د مینې او زمونږ د محبت ځای ښودلی چې مینه او تعلق او محبت د چا سره وکړه دویم موږ ته زمونږ دشمن ښودلی ځکه هوښیار سړی هغه وي چې هغه دوست هم پېژني او هغه دشمن هم پېژني چې دوست او دشمن نه پېژني د هغه نه زیات کمعقل او د هغه نه زیات بېوقوف بل څوک نه وي چې خپل دوست ته دشمن وایي نو هغه دوست نه پیدا کېږي بیا او چې دشمن ته دوست وایي نو هغه اکثر کوی ته وګورځي او د انسان نه خبر نشي نو خيار سره هغه چې هغه دوست هم پیژني او هغه دشمن هم پیژني دوست سره دوستی کوي او د دشمن د شر نه د فساد نه ځان ساتي نو دا خيار او دا عقلمند بندي بیا دوستان چې ځان له ګوري نو صدا سے خلګي چې هغه ځان له هغه دوستان ګوري چې هغه ډوډۍ خوري هغه ګوري چې هغه څه مطلبي هغه ګوري چې هغه د دنیا کار لري نو هغه ډېر کمعقل سړی چې هغه څوک ځان له دوست کوي چې هغه نه ته هیڅ خیر او فائدہ نه رسی بلکې ټول عمر ته شر رسي دې په شر لای دې په دشمنان لای او دله دشمنان ډېرې او خيار سره هغه چې هغه چا سره دوستی کوي چې هغه نه ته څه فائدہ رسی نو دې هغه سره دوستی کوي چې ما ته فائدہ راورسی دنا یا دنیاوی اثر دے لاس رشی زما کار بہو کی زما بکار راشی مالدار دے زما ضرورتی بیمار بے دنا وکرس پیسے غوارم رام کی زما بس نور ضرورت و حاجتی دتا وہ مال بہو کی نلاغ چاہ سر دوستی کئی نو هغه بیا سره خپل جامع ته ګوري څوک دوستی د سپای سره کوي څوک دوستی د تانیدار سره کوي څوک دوستی د ایس ایچ او سره کوي څوک دوستی د ډي ایس پی سره کوي څوک دوستی د ډي پی او سره کوي او داسې زیور پسې وګورا خدا ټول چراواله کاغذ پائی دے کاغذ سے چورے کاغذ ڈی ایس پی دے کاغذ ڈی پی او دے کاغذ ایم این اے کاغذ ایم پی اے دے کاغذ بادشاہ دے او کاغذ وزیر دے کچھ ساری گورے نو دا ټول محتاج دی او ټول عاجز دی او قرآن چه کلر دائی ذکر کئی نو اللہ فرمائی یا ایوہ الناس وانتم الفقراء الى اللہ یا ایوہ الناس وانتم الفقراء الى اللہ او خلقو تاسو ټول محتاج اللہ تا او خلقو تاسو ټول عاجز اللہ تا واللہ هو الغنی الحمید او اللہ امدغا اللہ بے پرواہ استائل شہدے خلقا تاسو ټول محتاج ټول عاجز اللہ تا اللہ ذات جگ چاہتا محتاج دلے چاہتا جد نشتا فرق دارتا خود تو چی چاہ سر دوستی کے چاہتا تمہ کے آگا محتاج دے وگا عجز دے او آگا دے پرے خود
چې هغه هیڅ چاته محتاج نه غني دی هغه بے پروا دی نو هغه دې پرېښودو چې کوم د دوستای لایق و او چې کوم د دوستای لایق نه نو هغه ته ځان محتاج کړ دا ستا هوښیارتیا ده او دا ستا عقل دی اوس د الله چې کله خپل مقام ښیي نو الله وایي ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويرزقه من حيث لا يحتسب چاچا الله باندې ځان وسپاره نو الله ولا کافي دی سمجھلم چاچا الله سره دوستي وکړه چاچا الله د ځان وسپاره نو الله ولا کافي دی ويرزقه من حيث لا يحتسب دا سے طرف نبا اللہ رزق ورگئی چرنو بی گمانم نئی اس آچر دوستای لائکو چستای ہر سے پورا کول نو آگا دی پریخو دو آنا چا سر دوستای پسی شوئے اللہ خفاکے و دے خوشحالے چاگا خپل عاجز دے خپل محتاج دے خپل غریب دے سلیمان علیہ السلام بادشاہو پیغمبرو او داغت تخبہ پہوا باندے روانو دو شیشو بانگلی جوڑی کری او ناروانو دی چو وزی رسینو جوڑا کا پیغمبرو بادشاہو اللہ والے دیر لوی مقام ور کرے ہو یو رس بلار باندی تو او میگی اڑم دی او غی خاور راو باسی آمیگی پدی پوشی سلیمان علیہ السلام او داغ فوج را روان دے میگی خود شگی پنام سنوی دی آسن کا پوشی دو میگی دو پوزی طاقت دیر زیاد دے او دے ہر سے مبوی معلوم ہے چتا پا المارائی کے پٹ بسکٹی کی نو دیوتا پا یو سروی آدن نشی لار ورطا معلوم ہے اسے کہتا پوزی طاقت زیاد دے بیگیانو خان رائستا او دا بیگیانو یو مشر دے بعض قومون دی پا زناورو کے چدا گئی یو مشری لکا مچائی دا غی او مشری باچاو دوئی دا مچو کلچ مچائی پاسی مچائی چه سوک ساتی نو آگه کا بادشاہو نیسی نو چه بادشاہو نیوی او آگه کم زائتا وردن نکا کم منگی تے وردن نکا کسی تے وردن نکا نو طول مچائی آگه زائتا رازی آگه دخبل مشر تابداری او د دې وجه هغه له الله طاقت ورکړي کوم قوم چې هغه د خپل مشر تابعداري وکړه هغه مضبوط شي او کوم قوم چې هغه یاري او ځان مشر کوي او مشر ته مشر نه وي هغه قوم ټول پرېوال خوري او غتاواني کیږي د مچو مشري بادشاہ دا سه میګیانو کې یو مشري چې هغه په کومه لار لاړ شي نو میګیانو په هغه باندې ځي او یو بل چې مخې لاور شي نو سارو جنګي وخت نه ضایع کوي خو یو خوا روان شي بل دې بل خوا خو د مشر په هغه لار رواني میګیانو خار رایستا او سلیمان علیہ السلام را روان دے فوج ور سره دے مشر میگیا غنورو توئی یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنودو وهم لا یشرون او میگیانو تاسو تواما سرو ددن شئی سلیمان علیہ السلام او داغے فوج راگے تاسو خمو کی دل دلکی وهم لا یشعرون و غیبان
پویږي ستاسو دې دلیدو باندې وګوره هغه میږي تا چا ډېر پوچې دی ډېر وړوکی دی هغه سره د خپل قوم غم دی او قوم بچ کوي او غټ پټ لیډر غټ پټ مالک غټ پټ مشر هغه سره د قوم غم نشته قومي تباکی وي پرې چې تباشي سړیا دا خو یو شیخ القرآن او الله دې رحمتونه ولیږي چې کله مکې مکرمې نه راته نو مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه دا استادو هغه د عربو یو چیف جسټس وو هغه ورته نیت وکړ چې ته مزه او دلته پادشاه موږ به لوی مقام درکو لوی عہده درکو او الله له خیل درکړه پښتنو ته مزه مولانا عبید الله سیندی وتوی پښتانه ډېر بے وقوفه خلک دی او ته مزه ستاره مخکې لولو علما وجلي تا به عمر کی شیخ القرآن ورته کړی دا چې الله مال علم راکړي او زما د پښتنو کې کار کوم زما د خپل قوم خیر خواهي کوم خیر خواهي چې کوله قدم په قدم باندې تکلیفونه او مصیبتونه قدم په قدم باندې هغه ته مسلې هغه ته نه ویلي چې پرې مړه چې تباشي هغه اړمو یو ورځ زړه مې تنګ شو پښتونو زړه مې تنګ شو چې زه دای خیر لټومه زه د شرک او د بدعت او د رسولونو خلاصومه او دای زما خلاف کوي پرې ته باندې شي سکوما ویل شپې ود شوما ما خووري چې ډېر دنیا خلک دی ما چې څه چل زروان شم میانس کې ونه لا چې راونی خپل لاړم دا غیر لاندې ابراهیم علیه السلام ډډواله او بلاسته زه خپل تا کې راځم ما چاپی شروع کړه ابراهیم علیہ السلام ما تاوگا دل ما توئی چه پاسا او دائی تا دا قرآن یو سورت آیا ما ورطوئی چه تیر روزی سنگا ہوا چنو تا پاسا و تاوا زرا پاسی دا ما سورایحان بیم سنتا شروع کا او چکل دا آدیانو سمودیانو ذکر لرالم وی پدی کې او څو کا سپاسې دل چې هغه ما پی جندل زما د کلیو وی هغه دا پاسې دل او ما ته وی بس کړه قرآن ستا قرآن رومنونه ستا قرآن رومنونه اشورې جوړ کړ خو ما هغه درس وکړو شیخ القرآن د هغې نوم چارې بیان نه واغستی دومره ویل چې ما پی جندل همم دیم نو ویلی چې فلانه او فلانه او فلانه په کلی به دوره پردا چولا نو به دا غي نو واغسه چې سوکو ما ابراهیم علیہ السلام ګوري او ما هغه صورت وي چې ذکر راستما ما ته ابراهیم علیہ السلام وي ها اولای عاد قومک و ثمود قومک دا ستاد قوم غادیان او سمودیان دی دای با نمانی او تو ورته وای وی زرا پاسې زما چرمان ټیمو ما د سوګه دفن مې وکړل او دا الله نه مې معافي وغوښتا او سار بیا لړم د برلوی په جمعات کې بیان شروع کړ دا سم کار نو کله چې ته چا خیر لټه فائدہ لټه لازمی خبره کانسل مو درته کوي بدنامي مو لګي ستا خلاف مو کوي او ته بیا هم دا خیر خوای کې امیږي ته وګوره هغه سره د قوم غم دی او تا سره د قوم غم نشته یو سره په غلط کار اخته دی یو سره په 400 په پولډرو او په هیروینو اخته دی
او ته دوه مغه ته نشي ویلی چې دا کار مه کوه غلط دی ته دوه مغه نشي منې کولی نو د هغې نتیجه دا راوځي چې ټوله محله په هغې اخته شي ځوانان په هغې اخته شي یو سړی غلط کار کوي او ته پې تېرېږي او ته ورته وایې ښه چارې او دا نه وایي چې دا کار غلط دی مې کوه ستا هم پکې نقصان دی د بل هم نقصان دی امیږي ته وګوره هغه د قوم خیرخواهي کوي نو هغه خپل قوم ته وایي یا ایها النمل کلوا مساکنکم او میږیانو ته نشئ سلطان لا یخدمنکم سلیمان وجنوده دلگی تاسو له سلیمان علیہ السلام او د هغه لښکر وهم لا یشعرون هغوی به نه پوهېږي ستاسو د دلیدو باندې سلیمان علیہ السلام چې کله د میږي هغه خبره واورېده میږي ته وایي میږیه ډېر هوښیار یم مانه څه وغواړه چې درله درکړمه میږی ورته وایي ته په خپله باندې بنده محتاج یې عاجز یې ستا نه څه وغواړم سلیمان علیہ السلام ورته وایي زه بادشاه یما پیغمبر یما ما نه وغواړه چې درله درکړمه میږی وایي ښه ماله دوه کاره وکړه زدني رزقي و اجلي یو مالا رزق زیاد کا دا غنا چې مالا رب مقرر کړی دی دوی مالا ژوند زیاد کا دا غنا چې مالا رب مقرر کړی دی زه دوه کار راله وکړه یو راله رزق زیاد کا دویم راله ژوند زیاد کا سلیمان علیہ السلام وخندل وی دا خو زه نشم کولی وی چې دا نشي کولی نور د ستا نه څه وغواړم عرض میں دا کو چې بنده محتاج دی او عاجز دی الله غنی دی او بے پروا دی نو ته چې بنده سره دوستی کې خو دې لکې چې زما څه کار به وکړي دې لکې چې پیسو ګټه به راله راکړي دې لکې چې څه فایده به راله راکړي نو هغه چاته ولې نه وایې چې هغه درله د هر څه درکولی شي نو ته هغه چاته وایې چې هغه درله هېڅ نه شي درکولی دې وجې حدیث کې راځي د چربانګ په ټیم کې الله آواز کوي حل میں مستغفر فاغفروا څوک شته بخښنه غوښتونکی چې زه ورته بخښنه وکړمه حل میں مسترزق فارزقوه شته څوک رزق غوښتونکی چې زه ورله رزق ورکړمه نو ته ترې وګوره هغه ټیم کې که نه نو موږ د شپې تر نیمې شپې پورې به ناست یو مجلس ته نو سهار به بیا اوده پراته یو نو 10 بجې به راپاڅي سترګې به مخي نو دی وایي یاره څه چل دی ورڅه ګران دی او هېڅ نه میلاوېږي د لوږې مړه شو ته د لوږې به مړېږې نه چې ته کار کسب نه کوې په ټیم نه پاسې دې امت له خدای سبا کې خیر اچولی څومره وختي چې کار شروع کړې نو هغې کې برکت وي او حدیث کې راځي من صلی صبح فهو فی ذمة الله چا چې سهار مونځ وکړ نو هغه د الله په ذمه دارۍ کې چا چې سهار مونځ وکړ نو هغه د الله ذمه دارۍ کې ټوله ورځ یې الله د هغه کارونه سرته رسوي او دوستي د هغه سره وکړه او دوستي به ورسره څنګه کې نو سوره اخلاص کې ورته هغه ښیي دوستی دا چې د هغه صفتونه کو د هغه تعریف کو هغه یو ګڼه ومنه د هغه سره شریک او حصهدار بل څوک ونه ګرځې قل هو الله احد هو پیغمبره شان دا دی الله دی یکی یو څنګه یو دی الله صمد الله دی بی نیازه لم یلد ولم یولد دا الله نائب شته دا الله د چا نائب ولم یکن له کفوا احد
نشته دی الله لا په مثل الله یو تانه بل د هغه سره دوستي وکړه چې هغه نه پلار ته محتاج دی نه زوی ته محتاج دی نه ښځې ته محتاج دی نه شراکتي ته محتاج دی نو د هغه سره دوستي وکړه هغه سره مینه وکړه هر څه به دې سر ته ورسوي او ته ازمیښ وکړه یو میاشت دا کوشش وکړه چې کم یو کار کې نو د الله رضا نه به کو او ته بیا ګوره میاشت واسطه به هر څه سمي خو چې کله تا د الله سره تعلق جوړ کړ له الله سره خو تعلق نشته کنه هر یو اوږې شوی سهار چې پاسي لکه د شرمخ ګوري چې څوک به ومه څوک به خورمه چا نه به وانه کومه نو هغه کارونه یې خپل هم سر ته ونه رسي او د بل هغه هم ونه کړی شي رب سره تعلق وساته دویم دا چې خپل دشمن وپېژنه ستا لوی دشمن دی شیطان نو دې دوه صورتونو کې درته هغه ښیي چې د هغه نه پناه غواړه بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق وا پیغمبره پناه غواړم په رب شرونکي باندې من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې پیدا کړي دي ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیارې نه کله چې پریوځي ځکه دشمن خو تیارې کې په سړي گزار کوي ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د حقوق نو هغه تاله نقصان نشي کولی ځان له نقصان وکړي او چې وسې رسي نو تا ته نقصان رسوي نو الله موږ د حسدګرو نه وساته لومبی ګناه چې انسانانو کې شو هغه حسد او بغض او چا کړو د پیغمبر بچی کړو یو دا ډېر لوی سړی زی و په دې نه راوي زی په دې نخلاصي چې لوی سړی پلار دی په دې نخلاصي چې لوی سړی خزاله په دې نخلاصي چې لوی خزي خاوند دی په خپل عمل باندې بخلاصي وګوره د حضرت نوح علیه السلام زیو خو چې تابعدار د پلار نه نو تباه شو د حضرت آدم علیه السلام زیو خو خپل ورور ته بغض او حسد پیدا شو ځان یې تباه کړ ورور یې خو مړ کړ خو ځان له دنیا هم تباه کړه او ځان له آخرت هم تباه کړ لومبی ګناه دنیا کې چې شو هغه بغض او هغه حسد چې د یو ورور عملي منظور شو د بل نه نو هغه راولګېدو وی دام د آدم علیه السلام زیه ما د دې دا مقام یې زما دی نه یو نو راولګېد نو هغه خپل ورور یې مړ کړ الله دې موږ د حسدونو نه وساتي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وا پیغمبره پناه غواړم په رب د خلقو ملک الناس واجدار د خلقو الہ الناس حاجت روا د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر وسوسه چې اونکی پټا چا پټ راځي او بیا بیا راځي وسوسه چي الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسه چي په سینو د خلقو کې من الجنه والناس کله پیریانو نه یو کله بندګانو نه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین مستولان او لاس دې پنامي دي نو ول الله صفاتونه وکا بیا وته ځان عاجز کا او بیا ته نو غواړه قیمتي شی ته وغواړه او خلکو پیژنه هر چا ته خسړې مو کوئی گمراه شوی دي غیر المغضوب علیهم او یو هغه دي چې هغه جاهلان دي او گمراه دي ولا ضالین نو خلک درې قسمه دي هر چا ته خسړې مو وایا هر چا ته بد سړې مو وایا خو بدو پیژنه الحمدلله رب العالمین دا الله مناسب صفاتونه الله لدی هغه الله چې پالون کې د مخلوق دی
الرحمن الرحیم عامی مہربانائے والا دے و خاص مہربانائے والا دے مالک یوم الدین مالک دے روز قیامت ایاک نعبد و ایاک نستعین یواز استا عبادت کو دو بل چان نہ کو یواز استا نہ امداد غواړو دو بل چان نہ غواړو اهدنا الصراط المستقیم کلک منگا پنی غلار دا اللہ نا دا سوال کوئی چه اللہ من کلکی دیر خلقی لارو موی لار ورطو خود لشی خو کلک نشی نو اگا بیا پا بل طرف باندے لار شی او چه اللہ کلکی نو بیا دا اگا پرواز نہیں اگا بیا کلکی با اگا لار باندے کہ ہر سورہ انقلابون راضی ہر سورہ تکلیفون راضی خوغا باغی کلکی اہدنا الصراط والمستقیم اللہ من کلکی بنی غلار او دادا اللہ پا توفیق کی گی چه سرے دا اللہ کو دین باندے کلک شی بیگا گجرات کے زمان بیانو دال دینا چه بیان ختم شو ذرا روان شو 3 بجی زکور ترہ ہو رسیدم دشپی سار بیا موزوں کا درس میں ہوکا بیا لاروا اس ماخامی لراورا سے دا مرمانم دا سوال در آگلیو اس نور مرمانم دا باجور نراروان دی خوب منشی دا زمن کمال نے دا اللہ امداد دے چھ اللہ سڑیک لکی انہی زمان امزوری خودی کشتے آئیو دا فزیدو نہیں دا اللہ مہربانی چه دا اللہ نا سوال کے چه اللہ ماکلک کی تو بہاری او مزلت تیاری تو با قرآن تا تیاری تو با دین کار تا تیاری وہ کل چه دا اللہ نا سوال کے وقتی میں مارگر ہوتاوی مازو ٹول پر لگا دا مخلوقات دشپی ہو گر زیدم چه چند بیانی او دشپی را روانی ما پنی مشفا آزمان دا کری ربیزن ماسی اللہ دے بخی نو اکثر با زنو ما نو زمان کور کی باغا وا نو چه زمان شپی 2 بجی 3 بجی رالما ما باورو نبو نو آغی باور کلاو کو نو ویوی مولانا سے برالی نو ما بیوی آو نو آغی با چیل رواغس او پا 2 بجی 3 بجی مخبل کور تا روانا شوا زکا کور کی بای واجد امان والدوا نو آغی سرموا وما دانو قتلی چیاش پڑا یا رزا وما من دا شیخ القرآنی او کار پر خودے ہو او دا کول لی دا سات رسول لی نو دا اللہ امداد او دا اللہ توفیقو نن الحمدللہ معاذ دے زائی کے درسوں کا وغی سارتا و رسول حل دے فیصل استاد درس کئی بل جماعت کے بل مرگرے درس کئی بلکہ ابراہیم پوری سے درس کئی درسونا روان دی او کل آباد دے دا خدای امداد دے منگا او تاسو سرا خدا دعا غوارا یہ دینا الصراط والمستقیم اللہ من کلک پا قرآن چه پا قرآن کلکی نعمتون بڑی دی او چه دا قرآن دا آخوا دی خوا شوی گره بیائی سن نشتے من تا زمگ عمل نور معلوم دے دا پا قرآن کلکی دل دا لوی عمل دے صراط والذین انعمت علیہم لار داغ کسان کتاب انعام کرے غیر المغضوب علیہم نا چه ندی آگا چه غضب شوئے باغی ولا ضالین او ندی آگا چه حیران و پریشان دی اللہ دی ما او تاسولا و قرآن کریم باندے استقامت راکی بدی جماعت کے چراکن مرگر و قرآن کریم ختم کرے دعاو کئی چه اللہ دی پورن خیر و برکتون ندکی باز چه اغا با دیزای تراتاو دیزای کی درس کو اللہ زاغی پور دو دیرو خیرون و برکتون ندکی اللہ زمان طول بچی دو قرآن او سنت تابدارو گرزئی اللہ زمان دا کل دی نعمتون چرم نمحرومہ کئی او اللہ دی ہمیشہ منگا دو قرآن او سنت تابدارو گرزئی اللہ زمان پر میز کی منی محبتون نورم زیاد کی چه سورت دشمنان طرف گنائی اللہ دی اگا ختمی کی او اللہ دی پا دوستائی باندے بدلی کی اللہ دی مریضان اللہ شفائی کامل اور کی سب بیمارانی اللہ دی رو رمٹ کی
د چا حاجتونه او ضرورتونه یا الله دې په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي. کومې زنانه چې په دې درس کې شریکې وي الله دې هغه د خپل کورونو په خوشحالو باندې مړی کړي او الله زموږ تر مرګه د قرآن او سنت خدمت والی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک.